کلام الله تعالی غیر مخلوق دا خود عقاید مشهوره مسله ده او په دې یوه مسله باندې په سونو علما مړه دي په سونو باندې او د امام احمد بن حنبل دا هغه ټوله زندگی چې کوم څه دی هغه د دې کلام د دې عقاید په مسله کې ټوله زندگی دا د بادشاهانو دغه وخت چې په هغې باندې د معتزله رنګ غایب شوی نو د ټوله زندگی دا په داسې عذاب کې هوته ده په داسې عذاب کې چې د هغې سړی تصور هم نشي کولی ځکه چې دی روزانه د بادشاه په پولیسو باندې هغې وهلی دی او جیل کې به پروت و جیل ته به پسې تللی او په جیل کې به یې په درو واهه چې ته قرآن ته مخلوق ووایه ته قرآن ته څه مخلوق ووایه او هغه به بار بار هغه باندې دا به ویل القرآن کلام الله غیر مخلوق قرآن چې کوم څه دی دا د الله تعالی کلام دی او دا مخلوق نشي کېدی د خدای صفت دی د خدای صفت مخلوق نشي کېدی حتی چې د هغه تکلیف نه او د هغې شدت نه او تشدد نه هغه وفات شو خو چې کله وفات شو د هغې ما تاسو ته ویلي و چې کله وفات شو او د هغه بیا جنازه کېده نو هغه ویلي هم زمونږ د حقانیت او د بادشاه او یا د هغه د همنوا خلکو د بطلان دا به زما جنازه به د هغې فیصله کوي صاحب کرامت سړی و ډېر تکالیف یې تېر کړي وو جنازه به دا فیصله جنازه وشو بادشاہ حکم وکړو وی دا ځمکه هسې خو یو تعجب ورته ښکاره شو حیات الحیوان دا خبره ذکر کړي وی دا ځمکه چې کوم دی نو دا تاسو ناپ کوئ د ګزونو په لحاظ سره چې دا ځمکه به څومره چې په دې جنازه باندې کم خلک ولاړ په دې میدان کې کورونه او خالي ځمکې خو ډېر شی هغې ځمکه ناپ کړه هغې رپورټ راغی وی دا ځمکه چې په کومه باندې جنازه شوې ده وی د دې پیمایش چې کوم دی نو 25 لاک ګزه دی 25 لاک ګزه د دې پیمایش دی په 25 لاک ګزه باندې د هغه جنازې ته خلک ولاړ نو 25 لاک ګزه چې کوم څه دی چې سړی کیلومیټر په لحاظ سره کوي نو 1760 ګز چې کوم څه دی هغه انګریزي میل دی که نه نو د هغې اندازه ولګوئ چې کومه پېښوره پورې به خلک ولاړو کوم ځای پورې به نو دا هغه خبره وه چې کلام بیا د دې دا مسله خو روانه شوه د هغه په دور کې د معتزله زور راغی او دا بنیاد خود معتزله جوړ کړی چې قرآن ته جهمیه زور جوړ کړی جهم بن صفوان او په معتزله دیو به قرآن ته مخلوق وي دیو به قرآن ته څه وي مخلوق او قرآن خو مخلوق نشي کېدی نو مسله د هغې نه منظر عام ته چې کوم دی نو هغه ځکه دا مسله عقایدو کتابونو وچېړله د هغه وخت نه په دې کې چې کوم څه دی دا مسله روانه شو خو په منځ کې پکې یو چل شوی په منځ کې پکې هغه چل شوی دی چې دې معتزله چې کله دیو په زوال باندې شو چې په زوال شو نو په دې کې بعضې معتزله هغې یو چال وچلاو او د هغې چال نه څوک خبر نه شو هغې چال دا وچلاو چې هغې دا قرآن دوه قسمه کو او اوسه پورې په هغې خلک روان دي اوس په هم خلک روان دي ټول په دې مدارسو کې ټول دقه دي خدای خبر که دا د مخې ته دا شی لاړ خدای خبر دا ټول مولیان ما ټول ملک زما خلاف نشي چې خامخا به کېږي چې هغې قرآن وي یو قرآن کلام نفسي دی او یو قرآن لفظي دی
یو کلام نفسی دی او بل کلام لفظی دی. دا هغه معتزلی او د جهم بن صفوان په منځ کې دا یو شی وچلاو چې نه د ځان د بچاو دپاره د هغې د خپل ځان د بچاو دپاره چې نه مونږ داسې نه وایو چې کنې قرآن مخلوق دی. مونږ د قرآن کې چې کم لفظي قرآن دی مونږ دې ته مخلوق وایو. د لفظي قرآن دی مونږ د لفظي قرآن ته چې کم دا مونږ ته کم دغه کوو نو دا مخلوق دی. د هغې د خپل ځان د بچاو دپاره دا خبره وکړه او د خلکو ذهن جو تسلیم کړه چې هلکه دا خو جدي ښه وی. نو په هغې ورپسې شو چې ورپسې شو نو بیا پکې د امام احمد بن حنبل غونته سړی خو وفات شوی و که نه د هغه د شاګردانو خلک خو وفات شوي د هغې نه وروستو د هغې نه خو دا خبره ډېره وروستو منظر عام ته راغله او بیا د هغه امام احمد بن حنبل غونته سړی ونه چې هغه وضاحت کړی وی چې ور دا هم په خدای غر کړی غلط وی دغه باندې خلکو وی دا جو ټیک ته جو هغه ورپسې نو هغه وخت نه خبر را روانه شوه تر دې حده پورې زموږ دا کتابونه ټول ډک نه دي چې قرآن لفظي دا محمول دی په سب دغه باندې په دوه قسمو باندې. اوس دا د دې دوه قسمو دی ذکر کوي دلته په دې مسله باندې وضاحت کوي نو د دې خبرې رد کوي. نور دې کې مزید سبب دغه نه کوو دا دغه باندې ځکه چې دا د عقلي خبرې نه دي دې کې. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د په خپل کتاب فقه اکبر کې فقه اکبر دا د امام اعظم ابو حنیفه د عقاید و رساله ده تاسو په علم کې ده او په دې باندې تشریح چې کوم صدا بیا په دې متأخرین علماو کې مولا علی قاری رحمه الله تعالی متوفا 1014 هجری هغه په دې باندې وضاحت کوي. نو دلته کې ځکه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقه اکبر کې متن دا غره اخلي شرع نه مولا علی قاری کې سویل دي هغه نه متن دا غره القرآن کلام الله فی المصاحف قرآن چې کوم څه دی دا کلام الهی دی فی المصاحف یو مکتوب په مصاحفو کې لیکلی کړی شوی وفي القلوب محفوظ او په زړه کې یاد کړی شوی وعلى الألسنة مقروء او په ژبو باندې تلاوت کړی شوی وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې منزل ولفظنا اوس موږ چې کوم تلفظ نو یو تلفظ دی یو ملفوظ دی دې دواړو کې لږ فرق نه کوي. یو تلفظ دی چې دا ته ژبه کومه وړه او یو چې ژبه دې په کوم شوله قولي وي نو هغې ته ملفوظ وي. نو دا تلفظ ته وایي چې ولفظنا بالقرآن تلفظ زمونږ په قرآن کریم دا چې کوم څه دی نو مخلوق زمونږ لیکل دا زمونږ چې کوم په خپلو ګوتو باندې کوم څه ولیکو دا مخلوق وکلام الله تعالی غیر مخلوق او کلام د الله تعالی غیر مخلوق. نو دلته کې د څه وکړو د امام اعظم ابو حنیفه د قرآن متعلق فیصله وکړو چې ستا تلفظ چې کوم څه دی یا لا ستا لیکل دا مخلوق دی. نور تا چې په کوم شي باندې تلفظ کړی دی چې تا الحمدلله رب العالمین اووی نو دا ستا د ژبې دا کلمات خو مخلوق دی خو دا الحمدلله رب العالمین دا مخلوق نه دی. خبره پوه نه شوئ داغه مطلب دا دی امام اعظم ابو حنیفه. اوس مخکې دا خو د هغه خبره وکړه بیا مخکې وی چې نقر بأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله وصفته لا هو ولا غيره بل هو صفة على التحقيق مكتوب في المصاحف. فدې خو پوهېږئ که نه ته غلط او کوم مولیان
مقرون بالألسن محفوظ في الصدور من غير حلول فيها إلى قوله رضي الله تعالى عنه والله تعالى معبود ولا يزال عما كان وكلامه مقروب ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه. دا خود امام اعظم ابو حنیفه دا قول دای د وصیت قول دی او دغه خپل چې کوم څه دی دای وصیت دی او دای په خپل دغه په کتاب کې خپل رساله کې عبارت اوس دا لاندې چې کوم دی نو دا دغه ذکر کوي دا ما تاسو ما دا عبدالغنی نابلسی دې تصریح کوي خدای دا تصریح ډېر دغه عجیبه غونته دے وی لا تظن ان کلام اللہ تعالی اسنان دا تصریح اکرا تدا گمان مکوا ما تاسو ویل کنه چې ټول دنیا په دغه باندې هغه د معتزله او ځان خلاصاو د هغه د پاره وی د دوه قسمه دی هغه خبره په خلکو کې روانه هغه چا د پښتنو متل دی وسوي یا لکه سپي دی غوږ ویول هغه بیا په سپي په سیمن دیوالې دای نه چې د خپل غوږ وګورم چې رښتیا یې ویول او کنه چې کوم دا سره اسي وو په منډه شوی دا هغه لا تظن ان كلام الله تعالى اثنان هذا اللفظ المقروء والصفة القديمة دا لفظ مقروءة او صفات قديمة كما زعم ذلك بعض من غلبت عليه اصطلاحات الفلاسفة والمعتزلة فیصله وکړه وای دا یعنی څنګه چې ګمان کړی دی چې دې ته لفظي او نفسي کلام وایي دوه قسمو تقسیم کړی دی وای دا ګمان چې کوم دی نو دا هغه چا کړی دی چې په هغې باندې اصطلاحات د فلاسفو او د معتزلو غالب شوي دي نو هغې دا خبره کړې او بیا ویلي فتکلم فی کلام الله تعالی بما اداه الیه عقله نو د تکلم کړی چې د عقل څه ته رسېده جو حق یې ویل او د کلام باری تعالی په مخ کې به پای کې به عقل څه مخ کې و دغه شي عقل به د چا هغې ته ورسېږي ذکا وی وخالف اجماع السلف الصالحین رضی اللہ تعالی عنہم او مخالفت کرے دے د اجماع السلف الصالحین رضی اللہ تعالی عنہم على ان کلام اللہ تعالی واحد لا تعدد له سلف الصالحین هغه دا ویلي چې کلام د الله تعالی واحد دی لا تعدد هغې دپاره تعدد نشته بحال په هیڅ حال د احوالو کې وهو عندنا دا زمونږ په نسبت باندې وهو عنده تعالی او د هغه په نسبت باندې خدای په نسبت باندې هم دا واحد دی زمونږ په نسبت باندې هم دا واحد وليس الذي عندنا غير الذي عنده او نه دی دا چې زمون سره کوم قرآن دی نو دا د هغه په نسبت باندې غیر دی د خدای سره یو کلام دی زمون سره بل څه کلام وایي داسې نه ده وليس الذي عندنا غیر الذي عنده ولا الذي عنده غیر الذي عندنا نه خو داسې دا عبدالغنی نابلسی په دې خپل کتاب کې ذکر کړي دته حواله نقل کړي بل هو صفة واحدة قديمة موجودة عنده تعالى بغیر آلت په دومره پورې خبره ده چې د الله تعالی سره کوم هغه آلې ته محتاج نه دی هغه کلام بغیر د آلې نه هغه کوي لوجودها وموجودة أيضا عندنا بعينها لكن سبب آلة هي نطقنا وكتابتنا وحفظنا مونږ چې تر څو پورې نطق وکړو په دغه حروف قرآنیو سره ولیکو هغې لره وحفظناها نو كانت تلك الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى التي هي عندها تعالى هي عندنا أيضا بعينها من غير أن يتغير من أنها عنده تعالى ولا انفصلت منه تعالى خبره پوه شوي کنه داسې هم لګي دا غي نه انفصال راغلی
وإنما هي على ما عليه قبل نطقنا وكتابتنا وحفظنا إلى آخر ما أطال وأطاب عليه رحمة الملك الوهاب. ځکه دی وسوي په دغه صفت باندې د الله تعالی په حضور کې موجود دی او دا هم نه ده چې د الله تعالی نه منفصل جدا شوی دی او په موږ پورې پیوسته شوی دی، بلکې دغه صفت اوس هم په خپل اصلي حالت کې موجود دی، کوم چې زموږ په ویلو په لیکلو یادولو سره د هغې نه مخکې په کوم حالت سره و. اوس د آخر کې وایي دعا کوي علامہ محسن آخر تک یہی طویل اور پاکیزہ کلام فرمایا، د دې ترجمه کړی ده کنه، بخشش کرنے والے کائنات کے حکمران کو ان پر بھی پایان اور خصوصی رحمت کا نزول ہو. عبدالغنی ابلسی په دعا کې چې یو ډېره پس ډېر ښکلي او آسان انداز کې دا مسله وړاندې کړه. اوس دا خبره ده چې دا حدیقة الندیه دا کې شرقایت کې چې دا تقسیم شوی دی دا هم دقه چل باندې شوی جان بن صفوان دا په دغه معتقد او په دغه باندې ما ورته وویل چې ډېر خبرې داسې شوي چې هغه خلکو دا الحدیقة الندیه شرع الطریقة المحمدیه. نو دا د دې خپل کتاب په دې دغه کې وروسته بیا دا بله حواله اذا علمت هذا، اوس وایي چې ته کله په دې دغه باندې په دې خبره باندې پوه شوې نو ظهر لك فساد قول من قال، دا په بل رد کوي ښه و ظاهر شو فساد د وینا د هغه چا ظاهر شو چې هغې داسې ویلي چې کلام د الله تعالی مقول بالاشتراک الوضعي، چې دا مقول دی په اشتراک لفظي سره، یو لفظ مشترک وي که نه د هغې دپاره خو د اشتراک لاندې خو ډېرې معنا کېدلی شي، لکه تاسو اصولو کې لکه د قرء لفظ چې ویلی نو هغه مشترک لفظي نه دی، امام شافعي صاحب ته یو معنا اخلي موږ ته بله معنا اخلو، خو دی خو مشترک لفظي دی. نو داسې چا داسې ویلي چې دا کلام الهي دا مقول دی په اشتراک لفظي سره، دا قرآن چې کوم څه دی نو د الله تعالی چې کوم صفت دی د هغې دپاره په جدا وضع سره وضع دی، او چې کوم زمونږ په مخ کې د هغې دپاره په جدا وضع سره وضع دی. نو دا خبره د دې فساد ظاهر شو د دې مخکیني دغه على معنيين الصفة القديمة والمؤلف من الحروف والكلمات الحادثة، وإن قول يقول بصاحبه لا تقاط الشرك في صفات الله تعالى، دا قول چې کول دي خدا د خدای په صفاتو کې شرک کول دي، ځکه چې د کلام خو د خدای صفت دی او تا ته دوه قسمه کو، یو هغه د خدای ذات سره قایم دی بل دی چې هغه لفظي چې مونږ ولیدو بل پکې دا دی د خدای په صفت دی خو دوه قسمه هغې طرف ته فی صفات الله تعالی و اشارة النبي صلی الله علیه وسلم. اوس دی د مصنف ابن ابي شیبه په حوالې سره دا حدیث ته دغه وړاندې وایي دی رسول الله صلی دې ته اشاره کړې ده، دې ته څه اشاره کړې ده او هغه اشاره یې څنګه کړې ده چې په دې کې هغه ویلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام الحدیث ان هذا القرآن طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، رواه ابن ابي شيبه والطبراني في الكبير عن ابي شريح رضي الله تعالى عنه، چې دا قرآن کریم چې کوم دی د دې یو طرف د الله تعالی په ید کې دی څنګه چې د هغه د شان مناسب د مونږ هغې کیفیت نه دی، او بل طرف یې چې کوم دی نو ستاسو په لاسونو کې دی. كذا القرآن تفيد أنه واحد لا تعدد له، وإذا حديث تدي خبر پیدا ورکي چې په دې کې تعدد نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې دا قرآن کریم چې کوم څه دی د دې یو طرف د خدای په ید کې دی بل طرف یې ستاسو سره. خبره پوه نه شو نو خو په دې کې خو تعدد خو پکې نشته، که تعدد ورپکې وی نو بیا خو د هغې به
او رسول الله صلی فرمایلو چې تاسو سره چې کوم دی دا د هغې نه غیر دی بل او دا امام طبرانی په کبیر کې دا ابو شریح رضی الله تعالی عنه نه د دې روایت کړی دی. اوس دا خبره کوي چې کله ته عقل او فکر نه رسي چې قرآن لا تعد اصلا وهو صفة القديمة وهو مكتوب في المصاحف مخطوط بالألسنة المحفوظ في القلوب من غير حلول في شيء من ذلك. اوس مخکې دا خبره کوي خبر را اسانه ښه خبره څه کوي اسانه طرف ته راولي. نو سوي ومن لم يفهم هذا على حسب ما ذكرنا څوک چې ما چې څه تحقیق وکړو که په دې څوک نه پوهېږي د وجې د صعوبت او د اشکال د دې نه په ده باندې نو دی بیا څومره په دې کې نور چیړچاړ نه کوي چې دا د خدای کلام دی په دې کې تعدد نشته دغې حده پورې به څه وایي ایمان به یجب علیه الایمان به بالغیب کما یؤمن بالله تعالی. څنګه چې د خدای په ذات باندې یو سړی ایمان لري او د خدای په ذات کې خبرې نه کوي نو د خبرنګ دا چې دا کلام الهي دی دې کې تعدد نشته په دې کې تعدد نشته ته کوم معنی نور دې پس اخوا بیا چې کوم څه دی نه چې کلمه اخوا ځینې بیا به عقلیات او تزیه او عقلیات دا د فلسفې او د معتزله کار دی. ځکه وایي دا دوی سوچ چې دا لفظي دال له په نفسي باندې دا په هغې دلالت کوي. دا نو دا دغه باندې دې خو دا چې څوک دوه قسمه معنی که نه هغه دا خبره کوي دا خبره وباقي صفاته سبحانه وتعالى او بدغه باقي صفات الله تعالى دي ولا يجوز لاحد ان يقول بحدوث ما في المصاحف والقلوب والالسنه الى اخر ما افادوا جاد عليه رحمه الملك الجواد. دا څه دی نه وایي د یو کس لپاره دا جایز نه دي چې ووایي دا ټول وایي که نه په دې باندې دا نه دي هغه خبره یې په دې کتابونو کې شته نه ده شرقایت ټول د دې نه ډک دي هغه وایي چې نه دي جایز د یو کس لپاره چې ووایي چې په حدوث هغه شي چې کوم شی په مصاحبو کې لیکلی دا ګنې حادث دی والقلوب والالسنة الى آخر ما افاده واجاده وایي هغې پورې د آخره پورې. اوس دا دی مخکې ورته بیا وایي چې علیه رحمت الملک الجواد په ده باندې دی د الله تعالی رحمت هغه ډېر سخي او د کائناتو بادشاه دی او د هغې برکات او دی باندې د نزول وي. دا د عبدالغنی نابلسی رحمت الله علیه دویم اقتباس دی. مخکې دی په خپل بل کتاب امام اجل عارف بالله سید عبدالوهاب شعرانی قطب ربانی میزان الشریعة الکبری باو ما لا یجوز بیعه و ما لا اصل کې د دا کتاب دی چې حوالې پیش کوي او دی چې کومه خبره کوي نو دی خو د متاخرینو نه دی که نه خو دا د علم ظاهر سره د علم باطن ډېر لوی ولی الله تېر شوی دی ډېر لوی ولی الله د خپلې زمانې کې نو دی چې کوم څه خبره کوي نو دی یوازې هغه خپل هغه ظاهري طور د خپل عقل باندې نه دی روان دی چې کوم څه حقیقت دی هغه حقیقت دی وایي قد جعله أي المكتوب والمصحف أهل السنة والجماعة حقيقة كلام الله تعالى دا حقیقت دا کلام دا اللہ تعالی دے وإن كان النطق به واقعا منا فافهم وأكثر من ذلك وسوی دا دین مزید بحث لا يقال ولا يستر في کتاب نہ پدی بانے قول کہتے شی نہ دا دین سیوا کتاب کی سری کرے شی بس آخری حرف آخر خبر کوئی نہ شوئی دا تردې ځای پورې په کلام باندې د ده خبرې وي مسله وه واضحه کړه ده اوس مسله واضحه کړه